پټولو کلو کی خایسته می د جانان کله دے د مهربان کله دے ډیر می یادېږي د مهربان کله دے تذکر هغه شروع تقریبا د اولنی هجرت پورې هغه تذکر شو چې قریش هغوی قسم حربی استعمال کړي چې دغه دعوت هغه د هغې روکتام وکړي. نو یو طرف ته د نبی علیه السلام په ذات باندې حملې وي، بل طرف ته د نبی علیه السلام په تعلیماتو باندې حملې وي، بل طرف ته نبی علیه السلام ته او د هغه صحابو ته قسم تکالیف. دغه حربو چې کله کار ونه کو نو بیا د قتل منصوبې وي. نو د نبی علیه السلام صحابه هغوی ته چې به کله تکلیف میلاوېدلو نبی علیه السلام ته به انتهایی درد او تکلیف هغه رسېدلو. نبی علیه السلام ته به پخپله هم چې کله قریشو هغه څه تکلیف رسوو هغه غم خو به یو طرف ته و، خو نبی علیه السلام به خپل ملګرو باندې هغه ډېر زیات خفه کېدو. نبی علیہ السلام هغوی ته حکم وکړو چې تاسو لاړ شئ حبشې طرف ته هغه هجرت وکړئ، ځکه یو خو حبشه دا د حجاز ته هغه نږدې وه، دویم د حبشې چې کوم حکمران و نو هغه انتهایی نرم دله هغه حکمران و. نو هلته کې نبی علیہ السلام دا صحابه محفوظ ګڼل، د دیو جن نبی علیہ السلام دې ته حکم وکړو چې تاسو لاړ شئ حبشې ته هغه هجرت وکړئ. دا د 5 نبوي یعنی د هجرت دا نبوت هغه 5م کال و چې نبی علیہ السلام دې صحابو ته حکم وکړو او دې حبشې طرف ته هغه تلل. په دغه هجرت کې اغا 12 سړي او 4 زنانه هغه شامل دي او د دې مشري سرداري عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه کوله او د عثمان رضی الله تعالی عنہ سره د په نکاح کې د نبی علیہ السلام لور رقیہ رضی الله تعالی عنها هغه هم هغه سره هجرت وکړه. په دغه وخت کې نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي د حضرت ابراهیم علیہ السلام او د حضرت لوط علیہ السلام نو ورسته دا اولنۍ کوړمه ده چې هغه په جمع باندې هغه هجرت کوي د الله د دین دپاره. نو دغه 12 سړي او 4 زنانه هغوی حبشې طرف ته هجرت وکړو، خو چونکې دې ته خطره هغه موجود و چې قریش هغه زمونږه په موږ پسې راپسې شي تعقب وکړي. نو دیو چې کله هغه سمندر ته ورسېدل نو هلته یو کشتۍ تیار هغه میلاو شو، نو هغې کې چې دی نو هغه لاړل. قریش هغه کسان هغو راولېږل، کله چې دی سمندر ته راورسېدل نو کشتۍ وتلي نو د بیا نه مراد واپس شو. دا د رجب میاشت وه. د رجب په دغه میاشت کې چې کله دغه هجرت وشو د دې نه پس سورې نجم چې کله نازل شو، سورې نجم تفصیل تاسو ته درس کې هغه د مخکې ورځو کې تېر شوی. سورې نجم چې کله نازل شو نو د سورې نجم اثر په قریشو باندې دا شی و چې د قریشو په هغه مجلس کې چې کوم نبی علیه السلام د سورې نجم تلاوت وکړو نو مسلمانانو هغه هم سجده وکړه او قریشو هغه هم سجده وکړه علاوه د یو کس نه. تاسو ته پوره تفصیل هغه ذکر شوی. نو قریشو سجده وکړله. قریشو چې کله سجده وکړله نو قریشو خو د دې وجې نه سجده نه وکړې چې د مسلمانان شو، بلکې به دغه صورت کې هغه د قریشو د بوتانو هغه نمونه صرف هغه ذکر شو، نور څه صفت هغه هم نو بدی بیان شو، خو نمونه ذکر شو. نو قریش په دې باندې هغه خوشحاله شو چې قدرې زمونږ د بوتانو نوم خو هغه واغستلی شو. نو د دې وجې نه چې کله نبی علیه السلام او صحابو هغه سجده کوله نو قریش ورسره هغه هم سجده وکړله. نو دا خبر هغه بهر علاقو ته چې کله خور شو قریش هغه مسلمانان شو. دا خبر چې کله حبشې ته ورسېدو هلته مسلمانانو دا خبر واورېدو چې قریش هغه مسلمانان شو نو هغوی واپس چې دی نو هغه رالل. نو د رجب نه رجب شعبان رمضان دا 2 میاشتې تقریبا هلته تېرې کړه، په شوال کې هغوی واپس رالل.
کله چې واپس رالل نو پته ولګېده چې دا خبر خو هغه دروغجن و، هغه خو نه دي مسلمانان شوي. نو له دې نه پس ښه ظلمونه هغه شروع شول، ښه ستمونه هغه شروع شول. مسلمانان انتهایی تنګ راغلل. کال نه نبی علیہ السلام دې ته بیا حکم وکړو، اجازت وکړو چې تاسو هجرت وکړئ حبشې طرف ته. نو دویم هجرت چې کله حبشې ته کېدلو په دې کې 3 اتیا سړي دي او 19 هغه زنانه مختلف اقوال پکې هغه موجود دي. نو 3 اتیا سړي او 19 زنانه دیو دویم پیر هغه هجرت وکړو، خو بیا هم هغه خطر موجود و چې قریش هغه به تعاقب کړي. دي چې کله ورسېدل دې بیر له دغې قافلې سرداري د نبی علیه السلام د تره زوی او د علي رضی الله تعالی عنه مشر ورور حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنه. کله چې قافله هلته ورسېده نو د دې نه پس 2 سړي کسان چې دی نه هغه قریش ولېږل، یو عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه چې په دغه وخت کې هغه مسلمان شوی نو، او یو بل کس دا یې ولېږل د دې په تعقب بس. او دې له انتهایي عمده تحفې ورکړې چې دا لاړ شي دا به نجاشي له ورکړئ. اصحابه نوم و د هغه نجاشي لقب و، هغه ته به دا تحفې تحایف هغه حواله کړي او دا کسان به ترې راولې. نو دغه 2 د قریشو کسان هغه چې لاړل نو د نجاشي دربار کې هغه پیش کېږي. نجاشي له تحفې ورکړې، بیا ورته عرض کوي زمونږ د علاقې څه کسان هغوی د خپل دین نه هغه باغي شوي دی، هغوی د خپل پلار نیکه دین پرېښودلی دی، یو نوی دین یې هغه ځان له ایجاد کړی دی، هغوی د رور په منځ کې هغه دښمني پیدا کړې ده، هغوی د پلار او د بچي په منځ کې دښمني پیدا کړې ده، هغوی د خاندانونو په منځ کې هغه دښمني پیدا کړې ده، هغوی درار پیدا کړی دی. لہذا د هغوی د وجې نه هغه یو فساد هغه خور شوی دی، هغه زموږ نه باغیان خلک دی، هغه ستا طرف ته هغه راغلی دی. لہذا مونږ چې دی نه هغه راغلی یو چې دغه کسان مونږ سره حواله کړي او مونږ سره واپس ولېږي. اصحابه دا یو نیکدله انسان و، دا یو بردباره شخصیت و. هغه داسې خو نشي کېدلی چې زه د یو فریق خبره واورم او د بل فریق خبره مې نه اورېدلې او تاسو سره کسان حواله کړم او ویلې کسان یې راوغوښتل. کم کسان چې راغلي دي هغه راوغواړئ. مسلمانان راوغوښتلی شو مجلس ته، په تاسو کې څوک خبره کوي؟ ټولو مسلمانانو جعفر طیار رضی الله تعالی عنه وړاندې کو زموږ د طرفه خبره هغه دی وکړي. اصحاب دې تپوس کې دا کسان راغلي دي د ستاسو په باره کې هغه داسې خبره کوي، هغه ټوله واقعي ورته بیان کړه. هغه ورته وایي داسې خبره نه ده، مونږ په هغه دور کې اوسېدلو چې هغه دور د جاهلیت دور و، د ګاونډي به خیال نشو ساتلی، د اماناتو به خیال نشو ساتلی، شرک، زنا، غلا دا په هغه دور کې هغه موجود و، خیانت به کېدلو هغه دور و. د هغې دور نه پس مونږ ته الله پاک هغه یو انسان به طور پیغمبر راولېږو، مونږ د هغه تابعداري وکړله، هغه مونږ ته حکم وکړو چې د یو الله عبادت کوئ، د الله نه سوا د بل چا عبادت مه کوئ. هغه مونږ ته هغه حکم وکړو چې تاسو د امانت خیال ساتئ، تاسو رښتیا وایئ، تاسو ځان د شرک نه هغه وساتئ، تاسو ځان د غلا نه وساتئ، تاسو ځان د هغه د زنا نه وساتئ. مونږ ته هغه حکم راکړو چې د ګاونډي سره ښه سلوک کوئ، مونږ ته حکم راکړو د رشته دارو سره ښه سلوک کوئ. په دې خبره باندې قوم زمونږ هغه دشمن جوړ شو، دغه قوم دی د دې نه دشمنۍ د دې نه هغه ظلمونو نه هغه مونږ تنګ راغلو، ستا علاقې ته هغه مونږ هجرت کړی دی، لہذا دغه خلک هغه به مونږ پسې شاته چې دی نه هغه په تعقب کې هغه راغلي دي. بیا ورته اصحابه وایي ټیک ته دا خو په دې کې خو څه عیب نشته، دا خو ډېر ښه کلام دی، دا خو ډېرې ښې خبرې دی، خو لیکن ستاسو پیغمبر ته چې کوم کلام هغه نازلېږي تاسو د هغې صحیح سماته تلاوت کړئ. نو هغوی ورته د سورې طه ابتدایي آیات هغه تلاوت کړل جعفر رضی الله تعالی عنه. اصحابه چې کله دغه واورېدل دی د خپل تخت نه راکوشو او د سترګو نه اوښکې بهېدلې او په دغه وخت کې وایي دا خو هغه کلام دی کم کلام چې به عیسی علیه السلام ته هغه راتللو، دا خو د هغې کلام په شان مشابه کلام دی کم چې به عیسی علیه السلام ته راتللو. په الله قسم دا کلام او د عیسی علیه السلام کلام دا یو ذات او یوې هستۍ چې دی نو هغه نازل کړی دی، په دې کې هېڅ فرق هغه نشته دی. دا مجلس چې کله ختم شو
سبا ته دغه دوه قریش هغه بیا راځي مجلس ته یو چالي وشلو وای دا کسان چې دي را مسلمانان دي ستاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام په باره کې ډېره غلطه عقیده لري ورته یې ښه کسان راووتل جعفر رضی الله تعالی عنه تپوس کوي تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایئ جعفر رضی الله تعالی عنه ورته ارشاد فرمایي موږ د عیسی علیه السلام په باره کې به هغه فرمایي کوم چې موږ زموږ پیغمبر فرمایلی دي موږ ته نبی علیه السلام فرمایلی دي موږ د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي عیسی علیه السلام دا د الله بنده د الله رسول د الله روح د الله د په کلمې په کون سره هغه پیدا شوی دی کله چې اصحمد واورېدل دی د تخت نه راکوشو د ځمکې نه هغه یو وړوکی هغه ډکې راواغستلو هغه یې داسې اوچت کو په الله قسم د عیسی علیه السلام فضیلت د دې ډکې نه یعنې تاسو چې کوم بیان کو فضیلت د دې فضیلت نه زیات چې دی د دې ډکې په مقدار هغه هم نه دی دقه هم د عیسی علیه السلام هغه فضیلت دی صفت دی کوم چې زموږ په تورات کې هغه ذکر شوی دی بعینه هم دقه صفت چې دی نه هغه ستاسو پیغمبر بیان کړی هغه قریش د هغه ځای نه نامراده واپس شو اصحابه کوم کو دي ته د دې تحفې تحایف هغه واپس کړي واپس یې ولېږئ هغه تحفې تحایف چې کله واپس شول قریشو ته هغه ورسېدل قریش انتهایي غصه شول او د ابو طالب خواله چې دی نو هغه لاړو دی بار بار به ابو طالب خواله تلل په دې موقع چې کله لاړل ابو طالب له انتهایي سختې دمکیانې ورکړې که بالفرض ته د خپل وراره هغه حمایت نه پرېږدې او مونږ ته یې نه حواله کې چې مونږ یې قتل کړو لہذا مونږ به ستا سره د بنو هاشم سره هغه یو لوی جنګ چې دی نو هغه جوړ زمونږ د یو طرف ته به ټول عرب وي بل طرف ته به تاسو بنو هاشم یې زمونږ په مابین کې به د یو لوی جنګ آغاز چې دی نو هغه وشي لہذا خپل وراره مونږ ته حواله کړه چې مونږ یې قتل کړو په ابو طالب باندې د دې دمکۍ ډېر زیات اثر وشو نبی علیه السلام خواته راغی نبی علیه السلام ته وایي وراره په ما باندې دومره لوی بوج مه راچوه نن قریش ما ته راغلي ډېرې سختې دمکیانې راکړلې په ما باندې ډېر لوی بوج مه راچوه نبی علیه السلام ته چې کله محسوسه شوه چې ابو طالب هغه د قریشو د دمکیانو نه متاثره شوی دی نبی علیه السلام په هغه وخت کې ابو طالب ته هغه ارشاد فرمایي که بالفرض قریش هغه زما په یو لاس کې هغه نور کېدي په بل لاس کې هغه سپوږمۍ کېدي بیا به هم زه د خپل دین اسلام نه چې دی نه هغه وانه وړم قریشو ورته هغه پیشکش وکړو که بالفرض ستا وراره هغه مطالبه هغه د سردارۍ لري موږ به یې سردار جوړ کړو که بالفرض مطالبه هغه د مال و دولت لري موږ به ورته ډېر مال و دولت راجمع کړو که بالفرض مطالبه هغه د نکاح لري د عربو د ټولو نه حسین ترین زنانه سره به د هغه نکاح وکړو کومه مطالبه یې وي هغه به پوره کړو لیکن موږ د بوتانو بدیلی نه بیانوي ورته که داسې وي موږ ته دې حواله کړه چې موږ یې قتل کړو نبی علیه السلام ورته ارشاد وفرمایل که زما په یو لاس کې نور کېښودلی شي په بل لاس کې هغه سپوږمۍ کېښودلی شي بیا ما ته به دغه وخت کې هغه حکم وشي چې د خپل دعوت نه هغه واوړه د خپل دین اسلام نه هغه واوړه بیا به هم د خپل دعوت نه چې دی نه هغه وانه وړم ابو طالب چې په دغه وخت کې د نبی علیه السلام دا ثابت قدمي ولیدله او د نبی علیه السلام همت یې ولیدله په دغه وخت کې ابو طالب اشعار وایي والله لن يصلوا الیک بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غزوازا وابشر وقر بذاك منك عيونا بدغه وخت کې چې دی ابو طالب نبی علیه السلام ته هغه د همت اشعار وایي والله لن يصلوا الیک بجمعهم په الله قسم دغه قریش تا ته هغه نشي رارسېدلی حتی اوسد في التراب دفینا تر څو چې زه په خاورو کې نیم دفن شوی تر هغې پورې دغه قریش تا ته لاس نشي دروړی فاصدع بأمرك ما عليك غزوازا خپه همت خپه شجاعت سره خپل دعوت چې دی نه هغه چلوه وابشر وقر بذاک منک عیونا او خپل سترګې په دغه دعوت باندې هغه یخې کا د قریشو یو کس چې دی نه هغه تا له لاس نشي دروړلی په دغه وخت کې د همت دغه اشعار ابو طالب چې دی نه هغه نبی علیه السلام ته وویل کله چې قریشو ته پته ولګېدله چې ابو طالب هغه هم مضبوط دی وراره نه حواله کوي نبی علیه السلام هم مضبوط دی په دغه وخت کې قریشو چې دی نه هغه یو بل چال وچلو د ځان سره د ولید ابن مغیره زوی عماره هغه راوستو راله مجلس ته او ابو طالب ته وایي داسې کار وکړه چې د خپل وراره مونږ ته حواله کړه او په بدله کې به مونږ تا ته عماره درو دې ځان له لوی که دا ستا شو او خپل وراره مونږ ته راکړه دا زمونږ شو چې مونږ د ده سره خپل سلوک څه کوو ابو طالب ورته په دغه وخت کې ډېر انتهایي سخت غصه شو قریش
تاسو چې کومه سودا زما سره کوئ دا انتهایي د قمقلتوب سودا ده، دا انتهایي د خسارې سودا ده. زه خپل وراره درکم د دې لپاره چې تاسو یې قتل کړئ، تاسو مال خپل بچی راکړئ د دې لپاره چې زه ورله خوراکونه ورکوم او زه یې لوی کړم. دا خو انتهایي د خسارې سودا ده. زه خپل بچی د قتل لپاره درکم او تاسو مال بچی د دې لپاره راکړئ چې زه ورله خوراکونه ورکوم. داسې چېرته نشي کېدی. تر څو چې زه ژوندی یم زما وراره ته څوک لاس نشي وروړی. نو قریشو دا د 100 هجري واقعه ده، د 100 نبوي د نبوت اووم کال و. قریش چې دی نو هغه په دغه دور کې د 5 او 7 په دې منځ کې هغه اراده وکړله چې نبی علیه السلام قتل. نو د ابو طالب نه خو هغه مطالبې وکړلې، ابو طالب هغه په ورکولو باندې اماده نه و. یو ورځ نبی علیه السلام په حرم شریف کې مونځ کوي. عقبه بن ابي معيط دا هغه کافر دی چې د نبی علیه السلام په مخ مبارک لاړې توکلې وي. دی راځي او د نبی علیه السلام په سجده کې د نبی علیه السلام په مرۍ مبارک کې هغه څادر ورشي او زور پې کوي، انتهایي زور ورکوي. د نبی علیه السلام د قتل اراده و. بلکې ابوبکر رضی الله تعالی عنه راځي او نبی علیه السلام ته خلاص. کفارو چې کله ولیدل په ابوبکر دومره ووهو چې ابوبکر بېهوشه شو. بله موقع کې ابو جهل هغه په یو مجلس کې هغه دا خبره وکړله، لوی ګډ کله چې نبی علیه السلام راشي حرم شریف ته مونځ کې سجدې له لاړ شي، دا لوی ګډ چې دی نو هغه به زه اوچت کړم او د نبی علیه السلام سر له به یې راوتړم د سجدې په حالت کې. نو په دې حالت کې به موږ نبی علیه السلام قتل کړو. نعوذ بالله. کله چې نبی علیه السلام راغی مونځ کې سجدې له لاړو، ابو جهل لاړو هغه ګډ اوچت کو، لوی ګډ ته هغه اوچت کو. کله چې نبی علیه السلام ته نږدې ورغی په دغه وخت کې انتهایي یره پرې راغله او د هغه ځای نه چې دی نو هغه وتښتېد او ګټې وزار. کسان ته تپوس کې هلکه پرون له خو دې ډېرې لویې خبرې کولې. یاره کله چې ما ګډ اوچت کو د نبی علیه السلام ته نږدې لاړو، یو خطرناک شکل صورت کې یو څیز و د اوښ په شان دی، هغه په ما پسې هغه رامخکې شو، نږدې و چې هغه زه خوړلی وی، زه د هغه ځای نه وتښتېد. نبی علیه السلام بیا ارشاد فرمایي وروسته وایي دا جبریل علیه السلام راغلی حفاظت دپاره. د هغه ځای نه ابو جهل قسمه قسم طریقې هغه د نبی علیه السلام د شهادت هغوی ایجاد کولې. یو ورځ نبی علیه السلام د صفا ډیرکۍ خواته روان دی، ابو جهل ناست دی. نبی علیه السلام ته انتهایي کنځل بدې ردې وویلې. بیا یو کاڼی اوچت کو د نبی علیه السلام سر لې چې دی هغه راوتړلو. د نبی علیه السلام د سر مبارک نه هغه وینې روانې شوې. په دې کې چې دی د نبی علیه السلام تره حمزه رضی الله تعالی عنه لا مسلمان شوی نه دی چې هغه ښکار له تللی و، د ښکار هغه کمان لنده هغه ورسره وه. چا ورته هلته چې دی نه هغه خبر ورسوه ته دلته ښکار کې ستا وراره هغه له ابو جهل چې دی نه هغه سر مات کړی دی، د هغې نه وینې بهیږي، هغه په منډه منډه باندې راځي. د ابو جهل مجلس کې هلته چې دی نه هغه د کعبې خوا کې مجلس لګېدلی دی، ابو جهل چې دی نه هغه ناست دی. حمزه رضی الله تعالی عنه ځي او د هغه سرې په دومره زوره باندې په هغه لنده باندې ووهو چې د هغې نه وینې روانې شولې. مجلس خلکو چې کله د ابو جهل د خاندان خلکو ولیدل هغوی راپاڅېدل، دې طرف ته بنو هاشم راپاڅېدل، نږدې وه چې جنګ جوړ شوی. ابو جهل ویې پرېږدئ، د ده د وراره سر ما مات کړی او د زما سر مات کړو، دې پرېږدئ. دی به نبی علیه السلام پسې راغی، نبی علیه السلام ته ډېر په خوشحالۍ وایي ستا بدل مې واغېستلو. نبی علیه السلام وایي زه به دې نه خوشحالېږم. حمزه رضی الله عنه تپوس کوي په څه خوشحالېږي؟ وایي زه به دې خوشحالېږم چې ته مسلمان شي. حمزه رضی الله تعالی عنه ورته وایي ښه په دې خوشحالېږي چې زه مسلمان شم. واوره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کلمې به هغه ځای باندې ووایي، په هغه ځای باندې هغه مسلمان شو. نو په دغه وخت کې یو انتهایي په قریشو باندې ګران څیز هغه دا پرېوتو چې حمزه رضی الله تعالی عنه مسلمان شو. ځکه حمزه رضی الله هغه انتهایي بهادر انسان و، قریش په د ده مخې ته نه شو راتللی. او یو بله واقعه مخې ته راغله، نبی علیه السلام دعا کوي اللهم اعز الاسلام بعمرین، ای الله په دوو عمرو سره یو عمر ده، په دوو عمرو کې یو عمر سره اسلام ته هغه عزت ورکړي. یو عمر عمرو بن حشام، یو عمر بن خطاب، په دې دوو عمرو کې په یو عمر سره اسلام ته هغه عزت ورکړي. د نبی علیه السلام هغه دعا ده. کفار هغه مجلس لګوي، د نبی علیه السلام د قتل سازشونه کېږي. څوک په چې دی نه هغه نبی علیه السلام هغه قتل کړي. عمر رضی الله تعالی عنه پاسي وایي زه به یې چې دی نه هغه قتل کړم.
په دغه ځای نه چې دی نه هغه ځي توره یې په لاس کې اخیستلې ده چا ورته وایي چېرته روان یې وایي زه د نبي علیه السلام د قتل لپاره هغه ورته ویې د نبي علیه السلام قتل خو به وروسته وکړې دې خوا چې دی نه هغه لاړ شه ستا خور او ستا اوښې هغه هم مسلمانان شوي دي د هغوی د خبر چې دی نه هغه واخله کله چې هلته لاړو سعید ابن زید رضی الله عنه چې د ده اوښی دی په عشره مبشره کې هغه لس صحابو کې داخل دی چې هغوی ته په دنیا کې د جنت زیری راغلی دی هغه مسلمان شوی د ده اوښی دی د ده خور هلته چې دی نه هغه خباب رضی الله تعالی عنه هغوی ته د سورې طه هغه تلاوت کوي سبق ورته وایي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه لاړو هغه صحیفې هغوی پټې کړې خباب رضی الله تعالی عنه هغه پټ شو کله چې دی نه هغه راغی تپوس کوي دا څه چې دی نه هغه تاسو لوستل هغوی موږ څه نه لوستل هلته چې دی نه په خور باندې راږدي خور وهي خپل اوښی چې دی نه هغه ووهو کله چې خور ولیدله په خور باندې هغه وینې بهیږي خور ورته وایي ای عمر که ته د خطاب زوی زه هم د خطاب لور یم زه چې دی نه هغه د خپل دین اسلام نه نشم اغوښتلی عمر رضی الله عنه ورته ښه دا دومره مضبوط اسلام دی چې تاسو باندې وینې بهیږي تاسو بیا هم د دې نه اوړئ تاسو چې دی نه هغه سل وستل لږ خو ما ته هغه هم پیش کوي خباب رضی الله تعالی عنه بار ته راووتلو هغه وخت کې چې دی نه هغه خور ورته وایي وایي نه دا مونږ ته له داسې نشو درکولی ستا جسم وجود هغه ګنده دی ته لاړ شه غسل وکړه چې غسل دې وکړو د هغې نه پس چې دی نه هغه به ته دا لوستلی شي عمر رضی الله تعالی عنه غسل کوي کله چې غسل وکړو خباب رضی الله تعالی عنه ورته د سورې طه ابتدایي آیات تلاوت کړل په دغه وخت کې چې دی نه هغه ده ووایي ما پیغمبر له بوځئ زه چې دی نه هغه کلمه وایم زه مسلمانېږم نبی علیه السلام پسې بوتلل نبی علیه السلام ورته دروازه کولاوئ نبی علیه السلام په عمر رضی الله تعالی عنه پسې هغه پاسې عمر رضی الله تعالی عنه چې کله دین اسلام قبول کو په هغه ځای کې د صفا په خوا کې په یو کور کې نبی علیه السلام ناست دی د هغه ځای کې صحابو دومره د تکبیر اواز بلند کو نعرې تکبیر دومره بلند کو چې په کعبه کې قریش ناسو هلته چې دی نه هغوی د صحابو هغه نعرې تکبیر چې دی نه هغه واورېدل او کله چې به څوک مسلمان شو نو هغه به خپل اسلام پټاو خو کله چې عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان شو لاړو د ابو جهل دروازه یې وټکوله ابو جهل بهر ته راووتل وایي زه مسلمان شوی یم عمر رضی الله تعالی عنه د چا همت به نه و چې د ابو جهل خو مخې له ورشي هر سړي به خپل اسلام پټاو عمر رضی الله تعالی عنه ته دروازه ده وایي بهر ته راووت وایي زه مسلمان شوی یم ابو جهل پسې دروازه بنده کړه کور ته واپس لاړ دوه درې کم چې هغه سرکشه کافرانو هغه ټولو ته یې دروازې وټکولې راووتل بهر ته وایي زه مسلمان شوی یم ټولو پسې دروازې یې بندې کړې څوک به مخې له نه راتلل د عمر رضی الله یو ورځ ټول په جمع راجمع شول په عمر رضی الله حمله وکړه عمر رضی الله ټول د دې ټولو سره هغه وهل شروع تر دې چې عمر رضی الله ستړی شو دې ته ووایي چې تاسو هر څومره هغه ظلم زه خپل دین اسلام نشم پرېښودلی